السلام علیکم ټولو مشرانو ته، عزیزانو ته، ورونو ځوانانو ته السلام علیکم. مونږه درنګ سات کې خپل دا سیشن شروع کوو. ملګرو ته خواست دی چې هغوی راشي او خپل خپل نشستونو باندې د کینی. ټول ملګري چې کم په خدمت باندې مامور دي هغوی دې هم کینی. نو مونږه دا پروګرام انشاءالله العزیز شروع کوو. مننه. ډیرو عزتمندو، قدرمنو، ورونو، عزیزانو، مشرانو، ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه آرټس کونسل آف کراچۍ نه او خپل طرف نه تاسو ټولو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ. دا موقع یو یادګار موقع ده. زه ستاسو ټولو چې مختلفو ګوندونو، تنظیمونو او شعبو سره تعلق لرئ دلته راغللی او زمون عزت افزایی مو وکړله. دا موقع په دې حوالې باندې یادګاره او بې مثاله ده چې موږ او تاسو په دې عالمي کانفرنس کې د خپلې ژبې او د ادب مقدمه ټولې نړۍ ته وړاندې کوو. لکه چې ستاسو په علم کې دا 14 کالونه دلته کې عالمي اردو کانفرنس کیږي. 3 کالونه په دې کې پښتو سیشن روان دی. زمون د سیشن موضوع پښتو ژبه او ادب ده. د دې نشست صدارت یو داسې شخصیت کوي چې هغوی اگر چې په پښتونخوا کې د بلدیاتو انتخاباتو په حواله ډیر زیات مصروف او هغوی دپاره ډیر تنګ او لنډ وخت و، لیکن هغوی د خپل ژبې مینې او ستاسو مینې دلته راوستلو باندې مجبور کړلو. د دې نشست صدارت د علم و ادب، د ثقافت و سیاست یو داسې بیریا او بیلوسه سپایي کوي چې هغه د ګڼ شمېر استادانو استاد دی. د سابقو او لاحقو نه بې پروا بې نیاز خادم حسین صاحب د بلنه ورکوو چې راشي. زمون دویم مقرر ملګری چې ډاکټر صاحب خادم حسین صاحب سره به ملګرتیا کوي، د خپل متانت او شرافت د وجې نه د کراچۍ په خلکو کې بالخصوص هر دل عزیز دی. ډیر کتابونه لیکلي دي، ترجمې کړي دي، افسانې هم لیکلي دي. ګران
ساګر تنګیتی صاحب ته خواست کوو چې هغوی دلته تشریف راوړي. ساګر تنقیدي صاحب دغسې یو بل ډیر معروف نوم بالخصوص د شاعرۍ په حواله تاسو د هغه نوم نه ډیر ښه واقف یئ. ما ته یاده ده چې باچا خان علیه رحمه وفات شولو نو دام ځوانو مونږ هم ځوانانو اگر چې بوډاګان اوس هم نه یو نو میټروویل کې ولی خان بابا راغلی و دی خپل یو نظم وړاندې کړلو چې هغه نظم ستاسو په ذهنونو کې به هم تازه وي ډېر په ترنم سره. دا ته چې لاړې بابا مونږه یتیمان پاتې شو دا ته چې لاړې بابا مونږه یتیمان پاتې شو خوشحالي لاړه مونږ په ویر باندې د ځان پاتې شو. سرور شمال صاحب ملګرو لکه ما څنګه عرض وکړلو چې وروسته 14 کالو نه دلته کې عالمي اردو کانفرنس کیږي. 3 کاله مخکې زمونږ ډېر محترم ورور په علم و ادب باندې ډېر زیات مین چې هغه اوس په دې دنیا کې مونږ سره موجود نه دی قاسم جان مشر هغوی او نورو ملګرو د آرټس کونسل صدر جناب احمد شاه صاحب سره دا خبره وکړله چې باید په دې کې د پښتو هم یو سیشن شامل شي. نو هغوی دا خبره ومنله او دې سره سره هغوی په دې کې نه صرف دا چې پښتو سیشن شامل کو بلکې د سیندۍ بلوچۍ سرایکۍ او د پنجابي سیشن هم شامل کو. زمونږ دعا ده چې الله پاک دې مشر قاسم جان ته جنت الفردوس نصیب کی او داغه بچی باندې چې د 11 طالب علم دی برکتونه واچوي او ښه ژوند یې ورته نصیب کی. ملګرو دا پروګرام د پاکستان د جوړېدو نه پس 95 کالو چې علم و ادب کې څومره ترقي شوې ده څومره کار شوی دی په هغې مناسبت سره د دې انعقاد شوی دی. دوی ورته وایي د ازادۍ پلاټینیم جوبلي. مونږ دا خبره دلته کې ډېر په ډاګه او په واضح انداز باندې کوو چې که ازادي شته او څنګه ده دا یو سوال په خپل ځای باندې لیکن د ازادي هله دلته کې راغلله چې کله حاجی صاحب تورنګزو باچا خان خان شهید عبدالصمد اچکزئی بابا فقیر پی مرزا علی خان بابا او دغسې ستاسو او زمونږ نورو مشرانو قربانیانې ورکړلې جایدادونه یې نیلام شولو جیلونو سختیانې برداشت کړلې بیا انګریز سامراج او استعمار د دې خطې نه لاړلو داسې قطعا نه ده چې څوک یو ورځ جیل ته نه وي لاړ. د پاکستان جوړېدو نه پس چې کومه کابینه
په ماورزي وجود کې راغلي وه. په هغې کې سر خان بهادران او نوابان د یو ورځ دپاره جیل ته نه ولاړ. نو د ازادي چې ده دا زمونږ او د ستاسو د مشرانو د قربانو نتیجه ده. یو مختصر خبره به کوم، بیا به تاسو وی او خادم حسین صاحب او نور ملګري په دې حواله خبره کوي. هغه دا چې دې عالمي اردو کانفرنس کې د علم او ادب چې څومره سیشنز وشولو په هغې کې یو دا خبره وکړل شه چې باید د پاکستان چې کم صوبایي او علاقایي ژبې دي دا دوی ورته وایي چې صوبایي علاقایي ژبې دي، موږ ورته وایو دا قومي ژبې دي. نو دا مطالبه وشوله چې پکار ده چې ریاست چې کم دی هغه دې ژبو ته قومي ژبو مقام او درجه ورکړي. پرون تعلیمي سیشنو په هغې کې دا خبره وکړل شه چې تعلیم چې کم دی یو ماشوم ته په هغې ژبې کې ورکول پکار دي چې کومه ژبه د هغه مورنۍ ژبه وي. دا زمونږ او ستاسو د مشرانو د مبارزو د سختو برداشت کولو نتیجه ده چې نن هر څوک هغه چې هغه احساس لري، شعور لري، هغه په دې خبرې باندې نن مجبور دي چې ستاسو او زمونږ مشرانو خبره وکړي. دا ستاسو او زمونږ د مشرانو د هغه جدوجهد نتیجه ده. زه ډېرې خبرې مې وکړلې، نورې به څه ډېرې خبرې کوم. زه به خواست کوم زمونږ میلمه چې په خپل کور کې میلمه نه دی، خادم حسین صاحب ته چې زمونږ عنوان دی پښتو ژبه او ادب. د ادب ډېر زیات اصناف دي. د اردو ادب باندې چې دوی خبره کوله لکه 50 سیشن یې وکړلو. نو لازمي خبره ده چې په دې مختصر یو غنټې نشست کې د ټولو احاطه نشي کېدلی، لیکن څومره حده پورې چې کم انتخاب تاسو کول غواړئ نو په هغې باندې تاسو خپله مقاله، خپل اظهار خیال وکئ. ډېره مننه. خادم حسین صاحب یو ملګری چې هغه د دې پروګرام دپاره ډېر زیات منډې کړي دي او حقیقت دا ده چې زه خبرې کوم او هغه کار کوي. نو ستاینې دپاره د هغه حوصله افزایي دپاره مونږ غواړو چې هغوی هم دلته راشي. شاه امروز خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربان ذات دی. د کراچۍ آرټس کونسل د عالمي اردو کانفرنس د کراچۍ دلته د مختلفو ګوندونو نه، مختلفو شعبو نه او مختلفو تنظیمونو نه راغلي ملګري او په خصوصي توګه اجمل خټک کشر صاحب ډېر زیاته مننه کومه چې تاسو له او ما ته دا مقرره کړه چې تاسو سره کښېنم، تاسو سره خبرې وکړو، مونږ یو بل سره خبرې وکړو او لږ جایزه والو چې زمونږ تیر شوي دا پوره 15 کاله د ادب په حساب، د تخلیق په حساب، د هنر په حساب پښتو ژبه کې په کم شکل کې راغلی او د هغې سیاسي، ټولنیز، سماجي او اقتصادي او کلتوري اړخونه څه کېدی شي. نو زما دا بنیادي خبره به داسې وي چې دا به یو تایرانه نظر، یو عمومي نظر به بېلابېل اړخونه پکې راغستل غواړم او د دې خواهش به مې دا وي چې که ډېر نور ملګري په دغه قسمه موضوعاتو باندې بیا نور تحقیق وکړي، نوره خبره پې وکړي، نوره مطالعه پې وکړي او خبره په مخکې لاړه شي، نو دا به ډېر زیات مهم کار وشي. زما د راتلو مقصد او تاسو سره د ناستې مقصد به پوره شي. لومبۍ خبره چې کله مونږ د پښتو په ژبه او ادب خبرې کوو یا د پښتو ادب تیر شوي 15 کاله باندې خبره کوو، لومبۍ خبره ذهن کې دا یاد ساتل پکار دي
چې یو ملک، یو ریاست، یو هیواد په سیاسي استحکام نشي حاصلولی، ټولنیز استحکام نشي حاصلولی او اکنامک یا اقتصادي شتمني نشي حاصلولی تر څو پورې چې هغه ملک، هغه ریاست په خپل دستور کې، په خپلو قوانینو کې، په خپلو ادارو کې او په خپلو نظامونو کې تکثیریت نی ځای کړی. دا ډیره مهمه خبره ده. د تکثیریت ځای کولو مطلب چې په هغه جغرافیه کې څومره قامونه اوسیږي، په هغه جغرافیه کې څومره ژبې ویلې کیږي، په هغه جغرافیه کې څومره کلتورونه آباد دي، په هغه جغرافیه کې څومره ټولنې وي، د هغه ټولو نمایندګي په فیصله سازۍ کې هم وي، د دولت په تقسیم کې هم وي او په ټولنیز عمل کې هم وي. که داسې نه وي او دا د یو شانوالي غاړې ته ځي یا د مرکزیت پسندۍ غاړې ته ځي یا یو ځای کې د راغونډېدو غاړې ته ځي، نو نه صرف دا چې د ژبې او ادب هغه ټولو شتمنو نه محرومیږي، د تکثیریت څومره اقتصادي شتمنۍ چې دي او د سیاسي استحکام څومره اړخونه چې دي هغې نه به هم محروم پاتې کیږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې یو ژبه او د هغې ادبیات دا د انسانانو د ټولنې د بیلابیلو اړخونو یا بیلابیلو وختونو په تاریخ کې د هغې د حکمت، د هغې د احساساتو د اظهار او د هغې د دانش مظاهره کوي یا د هغې د دانش اظهاریه وي، د هغې دانش بیانوي. چې کله یو ژبه، یو ادب دا د عمومي حکمت نه یا د عمومي فیصله سازۍ نه یا د عمومي نمایندګۍ نه وویستی شي، نو دغه ریاست یا دغه دنیا یا دغه نړۍ یا دغه ټولنه دا دغه حکمت نه محرومه شي، کوم چې په هغه ژبه او ادب کې د تیر شوي زرګونو کالو راسې را رواني. نو څنګه چې په سیاست کې د دې ملک دپاره فیډرلیزم د بقا علامت دی، دغه شان په ټولنیز عمل کې، دغه شان د فیصله سازۍ په عمل کې د قانونو ژبې د تعلیم برخه ګرځول، د مارکیټ برخه ګرځول او د قانونو ادبیات په علمي ادارو کې، په مارکیټ کې، په هنر کې ځایول او هغې ته برخه ورکول، دا به د ټولنیز استحکام او د کلتوري شتمنۍ علامت وي. دا یو خبره زه عرض کول غواړم. که د دې ملک کې چې څنګه بنیادي کلتورونه، قامي کلتورونه او قامي ژبې شاته وغورځولی شوې، نو تاوان یې هغه ژبو ته کم رسېدلی دی، د ملک ته یې زیات رسېدلی دی. دا یو خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دی. دویمه خبره دا ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې اگر چې 15 کاله څه دومره موده نه ده چې کله موږ وایو پښتو ژبه او ادب، نو دا بلکل داسې خبره ده لکه چې موږ وایو چې د پښتونخوا د غرو سرونه، لکه موږ وایو چې د پښتونخوا ځنګلونه، لکه موږ وایو چې د پښتونخوا د سیندونو چپاونه، دا شمارلی نه شو، نه په احاطه کې راوستی شو، موږ صرف هغې ته اشاره کولی شو. دا ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې د دې ملک بعضې تحریکونه کوم ته چې د ازادۍ تحریکونه وایي، د هغې اثرات هم په ژبه او ادب، پښتو ژبه او ادب شوي دي، خو 3 تحریکونو په دې ژبه او ادب، د پښتو په ژبه او ادب تر ټولو زیات اغیز کړی دی. تر اوسه پورې پښتو ادب که هغه نثر دی او که نظم دی، که هغه افسانه ده او که ډرامه ده او که ناول دی، که هغه شاعري ده، که په شاعرۍ کې بېلابېل اصناف دي، که هغه غزل دی او که هغه نظم دی، که هغه مصریزه ده، په دې 3 قسمه تحریکونو ډېر لوی اغیز کړی دی، ډېر لوی اثر یې کړی دی. شاید چې دا د 1929 اثرات دومره ډېر په ادب کې نه ښکاري څومره چې د هغه تحریکونو اثرات په ادب کې ښکاري. پښتو ادب او ژبه خبره کوم. لومبی تحریک چې کوم ډېر زیات اغیز کړی دی د پښتو ژبې او ادب باندې، هغه د بایزید انصاري روشنایي تحریکو، روشنایټ موومنټ. دا دومره مهم په ادبیاتو کې، پښتو ادبیاتو کې دومره مهم تحریکو چې د نثر لومبی کتاب مونږ ته په مطبوع شکل کې، په منظم شکل کې، دا خیر البیان په لومبي وار بایزید انصاري په خپله لیکلی و.
د نثر پښتو کې ړومبی کتاب دا د روشنایي موومنټ یا د روحاني تحریک پیداوار دی او د هغې نه وروستو د نثر یو سلسله شروع شه په پښتو ادب کې. دغه شان دویم تحریک چې کوم ډېر لوی اثر کړی دی پښتو ادب کې او د هغې موضوعات یې بیخي بدل کړي دي او هغه ملي موضوعاتو ته راوستي دي، هغه د خوشحال خان خټک تحریک و. خوشحال خان خټک داسې منظمه تنظیمي ډانچه نه لرله یا داسې قسمه یو خوځښت یې نه لره، او هغه چې په انفرادي توګه باندې په شخصي توګه باندې څنګه بېلابېلو قبیلو ته رسېدلی دی، د پښتونخوا بېلابېلو ځایونو ته رسېدلی دی او څنګه یې د دې پښتنو د راغونډولو عمل کړی دی او هغه په شعر او ادب کې څنګه مخې ته راوړی دی، د هغې اثرات مونږه ځای په ځای پښتو ادب او د ژبې په مختلفو عملونو کې وینو. دریم چې کوم تحریک ډېر لوی اثر کړی دی د پښتو ژبه او ادب باندې، هغه د خدای خدمتګار تحریک او خدای خدمتګار تحریک سره تړلی د صمد خان اچکزي هغه خوځښت چې کوم د رور وطن په شکل کې یا نور شکلونو کې مخې ته موجود او دې سره د محمود طرزي د غازي امان الله خان په وخت کې چې کوم د مطبوعاتو سلسله شروع شوه، نو دا د هغې سره تړلی عمل و، خو دې ټولو ته مونږ خدای خدمتګار تحریک ویلی شو. نو خدای خدمتګار تحریک یو ډېر لوی اغیز پښتو ادب او پښتو ژبه باندې اچولی. دې ته زه راځم، خو یو خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې که مونږ د پښتونخوا کوم ځای کې چې پښتو ادب زیږېدلی دی، تخلیق شوی دی، پنځولی شوی دی، هغه جغرافیه هغې نه شمال ته یو ډېر لوی تهذیب تیر شوی و، هغې ته چینی تهذیب وایي، چاینیز سیویلایزیشن. د هغې شرق ته یو بل لوی تهذیب تیر شوی، هغه د دریای سند تحریک د دریای سند تهذیب و. د هغې جنوب ته یو ډېر لوی تهذیب تیر شوی، هغه د هند تهذیب و، او د هغې غرب ته یو ډېر لوی تهذیب تیر شوی، هغه د ایرانی تهذیب و. د دې څلور واړو تهذیبونو اثرات په پښتو ژبه او ادب باندې ډېر جوت ښکاري، ډېر څرګند دي. نو اثرات په پښتو ادب باندې یو د دغه خوځښتونو تحریکونو دي او دویم د دغه تهذیبونو دي. نو په دې چوکاټ کې چې کله ګورې نو پښتو شاعرۍ ته چې کله مونږ راشو، نو څنګه چې په نورو ژبو کې ده، پښتو شاعري هم د میتالوجي نه شروع ده، پښتو شاعري هم د فولکلور نه شروع ده. او زه به دا تجویز کومه چې هغې دپاره تاسو د محمد ګل نوري کتاب دی ملي هنداره خامخا وګورئ چې د پښتو فولکلوریات څنګه ارتقا کړې ده چې د هغې نه خبر شو. نو څنګه چې په نورو ژبو کې د یو ژبې ادبیات دا د شاعرۍ نه شوي دي، داسې پښتو کې هم د ادبیاتو تاریخ د شاعرۍ نه شروع کیږي. هغې کې مونږ که قدیم شاعرۍ ته والو نو ړومبی نظم ډېر اکثریتي ماهرین محققین دا وایي چې ړومبی چې کوم مونږ ته معلوم نظم دی هغه د 139 هجری 139 هجری کې امیر کروڑ ړومبی نظم زیم زمری لما اتل نشتا، دا ړومبی نظم مونږ ته ملاویږي په کابل او په زابل نشته، او دا ډېر ښکلي یو څو دغه دي چې بیخي پې اډو اثرات نه ښکاري، خو ترتیب یې داسې دی چې بعض محققین وایي چې کیدی شي دا رستني پیداوار کې، خو دا د 139 هجري نظم دی. دې ته مونږ قدیم شاعري ویلی شو چې قدیم شاعرۍ سره د هوتک بابا شاعري شاملولی شو، د ملک یار غرشین شاعري ورسره شاملولی شو. د دې قدیمه شاعرۍ کې مونږ ته ښکاري چې د فطرت اظهار دی، مونږ ته ښکاري چې د غرونو او د ریګونو اظهار دی، مونږ ته ښکاري چې د چینو او د ګلونو او د بویونو خوشبویو اظهار دی، مونږ ته ښکاري چې د انسان د رومانس اظهار دی. مونږ ته داسې ښکاري چې دغه وخت کې د جنګونو او د بارودو او د بیلابیلو د انتهاګرو او د نفرتونو اثرات په هغې کې نه ښکاري، په هغې کې هغه هم اثرات نه ښکاري کوم چې وروستو د محمود غزنوي نه وروستو په پښتو شاعرۍ او پښتو ادب کې راغلی، کوم چې مونږ تشدد سره تړلی شو. دویم دور د پښتو شاعرۍ هغې ته مونږ کلاسیکي دور وایو. دا کلاسیکي دور هغه شاعري وه چې د ایراني
تهذیب نه زیات متاثره و ایرانی اثرات پې زیات وو او په دغه دور کې بعضې شاعرانو دې ته اشاره هم کړې ده لکه حمید بابا دغه دور یو شاعر و د کلاسیکي دور دا د 15مې د 14مې 15مې 19مې او 18مې پیړۍ شاعرانو هغې کې لکه څنګه چې حمید بابا دې ته اشاره کړې ده چې فارسیوانو د حیرت ګوتې په خوله کړې فارسیوانو د حیرت ګوتې په خوله کړې چې حمید غزل سرا شو په پښتو کې ډېر ښه ډېر ښه د دې نه داسې اندازه لګي چې هغه وخت کې د پښتو شاعرۍ باندې یا پښتو ادبیاتو باندې د فارسۍ اثرات زیات وو ځکه چې ځای په ځای د فارسۍ یا ایرانیانو بادشاهتونه هم موجود وو نو هغه اثرات د دې د وجې نه هم کیدی شي امکان لري چې راغلي وي په د دې دور شاعرانو کې رحمان بابا ډېر مشهور شاعر زما خیال دی چې چا ماته وی او چا خبره کوله وایي چې پښتنو تر اوسه پورې په دوو شخصیاتو اتفاق کړی دی یو یې په رحمان بابا اتفاق کړی دی بیا بل چا باندې نه دی کړی یو یې په رحمان بابا اتفاق کړی دی یو یې په باچا خان بابا اتفاق کړی دی د هغې نه مخکې وروسته په بل چا اتفاق نه دی کړی نو رحمان بابا چې د هر کور کې هر جماعت کې هر حجره کې ویلی کېږي ویلی شوی دی د هغې بنیادي وجه دا وه چې د څنګه چې ما عرض وکړه د دغه دور کې د رحمان بابا شاعرۍ په خصوصي توګه او نورو کلاسیکي شاعرانو په عمومي توګه د بشردوستۍ ډېر لوی اظهار کړی دی د بشردوستي انسان سره مینه رورولي د انسانیت احترام تکریم انسانیت احترام آدمیت آدمیت سے په دولت نه دی رحمانه غر که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی او د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه که آباد کی څوک ویران حرم د زړه لکه د انسانانو احترام بیا هم په دې دور کې خوشحال خټک او هغه دغه چې کوم خوځښت دغه هغه په شاعرۍ کې ځای په ځای او دومره زورور انداز کې بیان کړی دی چې کله ناکله خو زه حیران شم چې څنګه خوشحال بابا د دومره کم عمر کې دومره ډېر جنګونه دومره ډېر کتابونه دومره ډېر سفرونه کړي وو سړی کله ناکله حیران شي چې دا یو کس و که دا 15-14 خلک وو پوره عبقریت چې څه ته جینس وایي که نه د هغې مثال پښتو ادبیاتو او پښتو تاریخ کې خوشحال بابا د هغې تر بهترین مثال دی بلې ما ته دې مثال نه ښکاري خوشحال څنګه چې خوشحال وایي که نه چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم یا بیا وایي درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار ولسونه چې سند یو تر بله وکړه بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار او چې څنګه طریقې سره د هغه وخت شهنشاهیت چیلنج کړی و فکري طور باندې چیلنج کړی و ای خو د خلافت تصور وړاندې کولو څنګه فکري طور چیلنج کړی و د دې مثال هم ماته بل نه ښکاري دلته چې د انتهاګري راغه نو موږ چې دا به چیلنج کوو څنګه نو چې چا چیلنج کړه د هغې نتیجه هم تاسو وکتئ چې څومره ډېرې قربانۍ څومره ډېرې وینې توی شوې هغه چیلنج کولو دغه شهنشاهیت سره دغه انتها پسندي هم چیلنج کوله لکه وایي اطاعت د اولي الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی اطاعت د اولي الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی دا کلاسیکي دورو بیا نوې شاعري چې شروع کیږي پښتو ادب کې اوس دلته چې ما څنګه مخکې عرض وکړه چې د خدای خدمتګار تحریک او د محمود طرزي د غازي امان الله خان په وخت کې د هغه حرکت او د هغه ستړی او د عبدالصمد خان اجگزي بابا ستړی دا ډېر په نظر واضح په نظر راځي پښتو نظم که مونږ بیخي ریښې لټو یعنې غزل خو یو انتها ته ورسېدو کلاسیکي دور کې خو د پښتو نظم ریښې که لټو ریښې نو هغه مونږ ته ښکاري د خدای خدمتګار تحریک په اولني دور کې اصلاحي تحریک په دور کې د اصلاحي تحریک چې د خدای خدمتګار تحریک اعلان نو شوی دغه د هغه دور خبره کوم د 1911 نواله تر 1919 او بیا تر 1920 او 1920 نواله تر 1911 پورې لکه په هغې کې مولانا محمود مخفي صاحب کوم ته به چې باچا خان خپل استاذ وی
او د باچا خان د کتاب سریزه دا هغه په خپله نه ده لیکلې نه ولا بل چا لیکلې ده دا د مخفي صاحب نظم دی زما ژوند او جدوجہد که تاسو خلاص کوئ نو د هغې سریزه هغه د مخفي صاحب نظم دی نو هغه وخت کې مخفي صاحب خادم محمد اکبر عبدالاکبر خان اکبر فضل رحیم ساقي دې خلکو د نظم بنیاد کېښو ځکه چې د نظم غزل کې خو د رومانیت او بشردوستۍ اظهار ښه کیدی شي خو په نظم کې د خیال او د فکر اظهار ډېر ښه کیدی شي او هغه وخت کې د فکر او د خیال د اظهار یو خو دا وه چې ټولنه پیچیده کېده ټولنه د سرمایهدارانو نظام په وجه او د نوي هنرونو د راتلو په وجه او د مدرسو زیاتېدو په وجه او د لیک لوست په وجه او د ټولنې باندې د یو استعماریت او د غلامۍ په وجه بعضې ډېرې پیچیدګۍ پیدا شوي چې هغې کې طبقاتي ناانصافي هم شامله وه په هغې کې صنفي عدم مساوات هم شامل و پیټریارکي پدرسري هم په هغې کې شامله وه په هغې کې سیاسي غلامي هم شامله وه بهرحال د دې نظم زه به کوشش کوم چې خپلې خبرې ډېر زر راغونډې کړم صرف اشاره وکړم د دې نظم ابتدا مونږ په هغې کې ګورو چې یو ډېر پیچیده خیال د نظم په شکل کې بیانېدی شي نو دغه د دې وجه وه چې نظم بیخي مونږ ګڼلی شو چې دا خدای خدمتګار تحریک که نه وی نو شاید چې د پښتو نظم به نه و دا ډېر مهمه خبره ده نو دې نه داسې اندازه لګي چې خدای خدمتګار تحریک صرف یو سیاسي تحریک نه و صرف د استخلاصي وطن تحریک نه و صرف د حریت تحریک نه و هغه د کلتور د ودې د کلتور د شتمنۍ د ژبې د هغې وجه وه چې ولې یو خو ما تاسو ته عرض وکړو چې یو کلتور کې او ادبیاتو کې او ژبه کې د زرګونو کالو حکمت او دانش د خلکو ارتقایي مرحلو کې جوړ شوی وي بله وجه ډېره ضروري خبره دا ده چې ژبه کې خیال او فکر تخلیق کیږي که ژبه ماته کې یا ژبه د خلکو د ژوند نه وباسي یا ژبه د مارکیټ نه وباسي یا ژبه د تعلیم نه وباسي یا ژبه د سیاست نه وباسي یا مورنۍ ژبه د نمایندګۍ نه وباسي نو اصل کې تا د هغه خلکو د هغه قام د هغه ټولنې سوچ مړ که د هغه ټولنې فکر دې تباه که نو داسې ناشنا خبره نه ده داسې ناشنا خبره نه ده چې کوم امپایر هم راغلی دی چې کوم شهنشاهیت هم راغلی دی چې کوم امپراتوري هم راغلی ده نو هغې اول خپله ژبه نافظ کړې ده په خلکو نو دا ناشنا خبره نه ده نظم ابتدا دغه شان خدای خدمتګار تحریک په دور کې وشوه دا تر امیر حمزه خان شنواري پورې دا جدید دور را رسېدلی دی بیا عصري دور شروع کیږي دا بیخي عصري دور زما خیال دا دی زما د اندازې مطابق په دغه جدید دور کې غني خان هم شامل دی په دغه جدید دور کې اندیش شمس القمر هم شامل دی په دغه جدید دور کې د همیش خلیل هم شامل دی او دا جدید دور خادم محمد اکبر نه را شروع کیږي او په امیر حمزه شنواري پورې را رسی او بیا بالکل عصري دور کې عصري د پښتو شعر یا د پښتو ادب یا د پښتو شاعرۍ دا دور چې کوم عصري دور دی هغې کې به تاسو ډېر واضح درې څلور څیزونه خامخا وینئ یو څیز په هغې کې یو عنصر په هغې کې پښتو ادب کې یو موضوع د دې جدید بیخي عصري پښتو شاعرۍ کې یو عنصر مهم عنصر هغه د مزاحمت دی مزاحمت به پکې خامخا وینئ یو عنصر پکې مزاحمت ښکاري هغه د اجمل خټک نه راواله تر اوسه پورې تر ریاض تسنیمه پورې به دا عنصر پکې ډېر واضح ډېر په ښکاره توګه ښکاري دویم عنصر به پکې د امیریت خلاف د استعماریت خلاف چغوال دا عنصر پکې ډېر مهم ښکاري دریم عنصر پکې د ترهګرۍ خلاف د امن خبره او د عدم تشدد خبره دا عنصر پکې ډېر واضح ښکاري په دې جدید دور کې که مونږ د اجمل خټک او دغه دې نه لږ یو غاړې ته کړو اجمل خټک او ساحل صاحب چې هغه ځان له یو حیثیت لري او ځان له یو مکتب دی که هغه ته یو غاړې ته کړو نو ما ته ښکاري د دې عصري دور رجحان ساز خلک چې دي هغه دوه کسان دي یو ممتاز اورکزی دی او یو ریاض تسنیم دی او له خوشبختانه ریاض تسنیم عمدې کراچۍ ښار کې خپله ځواني خاورې کړې ده ماشاءالله مونږ د 2015 کې د 2015 د 15 اگست 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 د 2015 د 15 اگ
دلته کې تاسو چې کومو ملګرو د نورو ژبو سیشن اټینډ کړي وي هغوی ته به اندازه وي چې ستاسو تعداد الحمدلله د ټول نه زیات دی او سیاسي جلسه خو دنه ټول هغه خلک راغلي دي چې هغه د خپل شعبو کې یو مقام لري لکه د علم و ادب سره یا خپل تعلق لري یا ذوق لري او شوق لري راغلی خو تاسو یې د مینې اظهار خو خپلې ژبې سره تاسو وکړله خو لږ بیدار هم شئ کم اشعار چې دلته وړاندې کیږي کم خبره نو باید چې په هغې باندې مونږ چې کم مقرر وي د هغه ته چې داد ورکو نو هغه بیا نور هم مطلب دی چې په هغې په حواله باندې د هغوی په ذهن او زړه کې هغه خبرې چې هغه برسیره نه وي برسیره شي نو باید چې ډاکټر صاحب چې کم عالمانه او معروضي حالاتو په مطابق هم د تاریخ سره هم تعلق لري معروضي حالات هم سره دی او ګورو انشاءالله تاسو به ګورئ چې دې کې به آیا دا څه صورتحال دی او دې دپاره د پښتون کم کردار پکار ده چې جوړ شي د هغې خبره به هم کې تاسو ته انشاءالله اظهار به وشي زه ستاسو د طرف نه ډاکټر صاحب ته داد به ورکو او بیا به دوی خپل ټاپک باندې خبره جاري وساتي د دې بیخي عصري پښتو شاعرۍ دور ساحل صاحب وایي څومره د ښایست د نظر اور دی په دې خاوره کې څومره د ښایست د نظر اور دی په دې خاوره کې څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاوره کې دا بیله خبره ده چې هیچا هم غونچک نه کړو دا بیله خبره ده چې هیچا هم غونچک نه کړو فکر د سپرلی هسې سمسور دی په دې خاوره کې فکر د سپرلی هسې سمسور دی په دې خاوره کې هم پکې زړه غوس د سایل هم لکه مسکې د ګل هم پکې زړه غوس د سایل هم لکه مسکې د ګل خدایا څومره درد څومره ټکور دی په دې خاوره کې خدایا څومره درد او ممتاز صاحب وایي خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی ژوند څه دی لا حاصل مذمتونه دي او موږ یو ژوند څه دی لا حاصل مذمتونه دي او موږ یو او ریاض تسلیم وایي چې کله چوپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي چې کله چوپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیوني د کار خبرې کوي ډېر ښه ډېر ښه ډېر زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي دا خلک خدای خبر د کوم بازار خبرې کوي او هر ځای او هر چاته مخپله مدعا بیان کړه هر ځای او هر چاته مخپله مدعا بیان کړه اوس دې په موږ پسې دا واړه ښار خبرې کوي دا د پښتو شاعرۍ یو لنډ قسمه یو عمومي نظر و زما امید دی چې دلته څومره ځوانان دي هغې نه به زما دا خواست دي چې دا ایکسپلور کول غواړي نورې دریافت کول غواړي او په دې په مخکې تلل غواړي دا ټولې دنیا ته رسول غواړي د نورې دنیا نه د ترجمو په شکل کې هم او دا د نورې دنیا ته د ترجمو په شکل کې هم د پښتو افسانې ته چې لاړ شو نو پښتو افسانه ته میدان څنګه چې ما مخکې عرض وکړه 3 قسمه خلکو جوړ کړی یو دا چې پښتو افسانه الې لیکلی کېږي افسانه الې لیکلی کېږي چې کله نثر موجود وي او د نثر په متعارف کولو کې او د نثر په ترویج کې او په مخکې بوتلو کې ما عرض وکړه چې د محمود طرزي مطبوعات او د هغې رسالې پښتون مجله د باچا خان بابا او د خان شهید مجله دې درې واړو ډېر لوی رول ځکه چې د پښتو نثر او دې کې کمال دا کړی دی چې د پښتو په نظم او نثر کې دې مجلو زنانو ته په ړومبي وار کوشش کړی په زنانه یې په ړومبي وار راوستې دي ښځې په ړومبي وار راوستې دي هغې د خپلو خیالاتو اظهار کړی دی هغې د خپل فکر اظهار په هغې کې کړی دی د دې پښتو د جدید دور په شاعرۍ کې ما نه د الف جان خټکي نوم د خیاله وته الف جان خټک هم په دې چې څنګه صنفیات یا صنفي عدم مساوات یا صنفي نابرابرۍ څنګه ماتې کړې وي نو دا هم ذهن کې زیات ساتل پکار دي دا ډېر لوی کار کړی و خدای خدمتګاره وه د کرک
هغه الف جان خټک هغې چې څنګه د صنفي په نظم کې چې څنګه د صنفي عدم مساوات د ښځو سړو ترمنځ د عدم برابري دی چې څنګه ماته کړې وه هغه د لوستو وړ ده. بهرحال افسانه کې بیخي د نوي دور افسانه کې چې کوم اثرات مونږ وینو نو هغې کې د هغه تحریکونو نه زیات اثرات مونږ ته د روسي ادب ښکاري، د اردو ادب ښکاري او د انګریزي ادب ښکاري. په هغه افسانو کې عمومي طور هغه مضامین مخې ته راغلي دي، کم مضامین یا کم موضوعات د تکنیک په حساب چې نظم کې یعنې د عصري دور او د جدید دور نظم کې راغلي دي نو یو بل نه اثرات هم اخیستي دي. لکه د راحت زاخیلي افسانه کونډه جنۍ دا د معاشرتي اصلاح او د ژوند د بدلولو د بدلون خبره وه نو د ښکاري داسې چې دا ړومبۍ افسانه وه د پښتو. بیا میاګل آزاد، ماسټر عبدالکریم، سید رسول رسا، مولانا عبدالقادر، منشي احمد جان دی داسې په داسې افسانې ولیکلي بلکې ترجمې هم کړې. د هغې نه ژباړه هم وکړه د اردو افسانو نه، د روسي افسانو نه او د انګریزي افسانو نه ژباړه هم وکړه او یو لوی عمل شروع کړه چې هغه بیا وروستو په نوي دور کې یا په دویم دور کې د قلندر مومن په گجرو تمامه شوه، د میر مهدي شاه مهدي، د بوډای ټال، د اشرف حسین احمد، د ششتي ګل، د ګل افضل کږي لارې او د دې کراچی یو ډېر لوی نوم چې افسانه کې یو ډېر لوی کردار دی د طاهر اپریدي پاڼې پاڼې د محلونو خوا کې لاره کې ماښام، د زیتون بانو د شګو مزل دا یو د هغې کلیات دي دې باندې راغه تمام شو. نو په دې کې چې کوم اظهار شوی دی یا د موضوعاتو په حواله چې کوم خبره شوې ده په هغې ډېر لوی تحقیق پکار دی چې نه صرف دا چې ټولنیز پیچیده ژوند اظهار کړی دی د موضوعاتو په لحاظ، د حریت خبره هم کړې ده، د بدلون خبره هم راغلی ده، د انقلاب خبره پکې هم شته، د وطن او د ولس د واک خبره پکې هم شته، د هغه موضوع د خپل خاورې خپل اختیار خبره پکې هم شته. بیا زه بیخي سم زر زر په دې دغه اوړم چې دویم چې کوم پښتو کې غټ ماته ښکاري پښتو ادب کې ډېره لویه ونډه چې کوم څیز لري هغه پښتو ډرامه ده. پښتو ډرامه د تیاتر نه شروع ده، دا د کمال خبره ده. په نورو ژبو کې اکثرو ژبو کې داسې شوي دي چې ډرامه لیکلی شوې ده هغه چېرته په سټیج شوې ده او د هغې نه وروستو په کتاب کې هغه لیکلی شوې ده بیا په سټیج شوې ده او د هغې نه وروستو یې شهرت موندی دی، د هغې نه وروستو یې خلکو کې پېژندګلو شوې ده. کمال خبره دا ده چې د پښتو ډرامه شروع شوې د سټیج نه ده، د تیاتر نه ده، بیا وروستو چاپ ده او دا تیاتر په هغه وخت کې کېده او دا سټریټ تیاتر چې د باچا خان بابا د آزاد سکولونو سالانه تقسیم انعامات جلسه به وه. هغې ته به د هند نه ډېر لوی لوی خلک راته، د افغانستان هم راتله، لکه هغې کې مولانا ظفر علي خان هم ګډون کړی دی، هغې کې مولانا هغې کې جواهرلال نهرو هم ګډون کړی دی، هغې کې ګاندهیجي هم ګډون کړی دی. یعنې داسې قسمه لوی نومونه هم هغه جلسو ته راغلي دي، یعنې هغه تقسیم انعامات جلسو ته راغلي. په هغې کې به سټیج کېده. عبدالاکبر خان اکبر ړومبۍ ډرامه چې کوم سټیج باندې سټیج شوه هغه 3 یتیمان او په هغې کې کردارونه چې چا لوبولي وو هغه د باچا خان بابا خپل 2 بچي غني خان او ولی خان وو. دا هم ډېره نو دا د ډرامه ورکړه خو په ټوله داسې ښکاري چې دا د خدای خدمتګار تحریک وه. نو بیا امیر نواز خان جلیا ډرامه ولیکله درد، بیا خلیق صاحب ډرامې ولیکلې خدای خدمتګار او نورې، بیا قاضي رحیم الله ډرامه ولیکله، اسلم خټک هم ولیکله، عبدالله جان نصیر هم ولیکله، عبدالکریم مظلوم ولیکله، حمزه شینواري هم ولیکله، سمندر خان سمندر هم ډرامه ولیکله. خو د دې بالکل نوغه که مونږ لټو نو نوغه هغه خدای خدمتګار تحریک کې دی، ځکه چې سټریټ تیاتر یا سټریټ ډرامه یا د خلکو ډرامه دا هم د نظم په شان خلکو کې هغه جذبات راپاري چې هغه سیاسي عمل ته هڅوي، هغه فکر ته هڅوي، هغه ازادۍ ته هڅوي، هغه حریت ته هڅوي. نو په ډرامه کې چې بیا څومره لوی کار خدای خدمتګارو کړی دی، دومره په دې پورا ساؤتھ ایشیا کې
او سنټرل ایشیا کې یو سیاسي تحریک نه دی کړی څومره چې خدای خدمتګار تحریک په ډرامه کې کړی دی، په تیاتر کې کړی دی. د تیاتر دا ټوله ورکړه دا د خدای خدمتګار تحریک ورکړه ده. ډرامه به نه وه که خدای خدمتګار تحریک نه وای، ډرامه به نه وه. زه بیخي اخیري دغه ته راځم چې بل مهم اړخ د پښتو ادبیاتو هغه پښتو ناول دی. ویل کېږي چې پښتو ناول په 1912 کې یا 1925 کې چاپ شو. په دې اختلاف دی چې دا پښتو ناول کې اولنی ناول راحت زاخیلي نتیجه عشق دی او که د نور محمد ترکی بې ترتیبه زوی دی. خو بهرحال دا دواړه اولني ناولونه دي. او بیا هم د دغه ناولونو باندې څنګه چې ما عرض وکړو افسانه باندې چې کوم اثرات وو د روسي ادب، د اردو ادب، د انګریزي ادب، دا اثرات په دې هم وو. زه دلته په ناول کې نور نمونه نه علمه، خو بالکل بیخي چې د صاحبزاده ادریس پیغله، د حمزه شینواري نوې چپې، د اشرف درانی زرکې سترګې، د سید رسول الله صاحب 5 ناولونه، شیرزمان تایزي، ګل خان، ساغر افریدی، نوې کول، ابراهیم شبنم خواخ انګور، نور محمد ترکی، سړه، د بنګ مسافري، سنگسار، بیا د طاهر افریدي کاڼو کې رګونه، سعدالدین. اوس دې دوو ته راځم اخیره کې. ما ته ښکاري د نني څومره ځوانان پښتو ادب سره او پښتو شعر سره او پښتو ژبې سره څه نه څه شوق هم لري او څه نه څه ګوري، غواړي دا چې دا مو وپېژندی یا په دې خبر شوی یا دې نه مو ګټه واخیستې. نو 2 ناول نګاران د خامخا ولولي. زما به تاسو ټولو ته خواست دي چې دا 2 ناول نګاران هم لولئ او که امکان لري چې کوم مو ملګرو سره هنر دی هغه د ترجمه هم کړي په اردو کې هم او په انګریزی کې هم. ای کې یو ناول نګار دی سعدالدین شپون، د سمس یاران. د سمس یاران باید په اردو کې هم ترجمه شي، د سمس یاران باید په انګریزی کې هم ترجمه شي. او د هغه بل ناول دی خایستو. اسی 4 ناولونه لیکلي دي. په دې کې چې د ټولنیز ژوند، د تاریخ د ارتقا، د انسان د بنیادی نفسیاتي پیچیدګو، بهرحال زه دا خبره ختموم. او دې سره سره چې کوم دویم ناول نګار ما عرض کولو هغه دی د نصیر احمد احمدي. نصیر احمد احمدي اوس وفات شو. شکر دی چې دا سقوط یې ونه لیده. د سقوط نه لږ مخکې وفات شو د کرونا د لاسه، الله دې جنتونه ورکړي. او په لږ وخت کې دغه ځوان لیکوال په درجنونو ناولې لیکلي دي. په هغې کې د بغدادي پیر ډېر مشهور ناول باید ترجمه شي، په ټولو ژبو کې ترجمه شي. خونکار، زرو، بړبوکی، اخ وطنه، بوډاو د لیوانو پلونه او داسې نور ناولونه. نو زه دا خبرې هم په دې راغونډوم په پښتو ناول کې چې کومې تجربې شوي دي هغه یو تجربه د حیات روغاني نینزک چې هغه ټرانسجنډر باندې لیکلی شوی ناول دی، او بله ډېره مزیداره تجربه او ډېره خوندوره تجربه حسینه ګل تنها پیغله چې هغه د ښځو په مسلو لیکلی شوی دی. او داسې صدیق پسرلي د مولا په حواله چې کوم د هغه عملیات دي پوچی مولا لیکلی دی. زما خیال چې دغه ټولې ناول وړي دي. نو ما کوشش وکړو په دې لنډو خبرو کې چې د پښتو ادب پس منظر څه دی، کانټیکسټ څه دی، بیا د پښتو شاعرۍ مختلف دورونه څه دي، بیا د پښتو افسانې لږ پیژنګلو، بیا د پښتو ډرامې لږ پیژنګلو، او بیا د پښتو ناول لږ پیژنګلو. اوس د دې نه وروسته به دا نور ملګري که خیري په نورو اړخونو خبرې وکړي. ستاسو د ټولو د اورېدو د زغم او یو ځل بیا د عالمي کانفرنس، د اردو عالمي کانفرنس د منتظمینو او کراچۍ آرټس کونسل د منتظمینو ډېر زیاته مننه کومه. خدای مو ښاد لره، خدای مو آباد لره او خدای مو خوشحاله ساته. ډیره مننه، تشکر. وخت پته مو نه لګېده چې د علم کم دریاب روانو په هغې کې مونږ داسې تیزۍ سره د وخت سره لاړلو چې وایي چې تاسو سره وخت کم دی. او لکه مونږ عرض کړی چې بل سیشن به وي. سرور شمال صاحب لکه څنګه ډاکټر خالد حسین صاحب خبره وکړه مزاحمتي ادب، لکه پښتو او مزاحمتي ادب دا فطرت او خپل محل وقوع د وجې نه د دې مطلب دی چې تعلق ډېر زوړ دی. احمد شاه صاحب ته اس وقت آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب احمد شاہ صاحب یہاں پر تشریف رکھ چکے ہیں.
تشریف فرما ہیں. احمد شاہ صاحب تو آپ نے شاید اگر اندازہ لگایا ہو تو یہیں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے آرٹس کونسل آف پاکستان اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب احمد شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں و ممنون ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ پشتو بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنہیں صوبوں کی زبان کہا جاتا ہے انہیں اس عالمی کانفرنس میں قومی زبانوں کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا. تو اس پر ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. ہم نے مختلف سیشنز جو اردو کے یہاں پر اٹینڈ کیے تو اس میں شدت پسندی کے خلاف ایک بات ہوئی اور کہا کہ آیا جو ملک کو شدت پسندی نے انتہا پسندی کی افریت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے آیا اس سلسلے میں ادیبوں کا شاعروں کا لکھاریوں کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے احمد شاہ صاحب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس خطے میں افغان انقلاب کے بعد اور بالخصوص 9/11 کے بعد یہاں پر اگرچہ پورا پاکستان اس سے متاثر ہوا, اس دہشت کی زد میں ہر ماں بچہ بوڑھا جوان اور ہر شعبہ ہر مکتب فکر کے لوگ آ گئے, لیکن پختون خطہ اور پختون اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. پختونوں کا 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پہ جو قتل عام کیا گیا, جو ان کی جائیدادوں کو نقصان دیا گیا, تعلیمی اداروں کو بارود سے اڑایا گیا, یہ ایک طویل داستان ہے. چند الفاظ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, مگر حبیب جالب نے کیا خوب کہا ہے, ایک عمر سنائیں تو حکایت نہ ہو پوری, ایک عمر سنائیں تو حکایت نہ ہو پوری, 2 روز میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب کہ آپ پشتو کے ساتھ دیگر زبانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آج اس آرٹس کونسل آف پاکستان سے ایک عالم کے سامنے یہ مقدمہ آپ کی توسط سے پیش ہوا ہے کہ جنہیں ہم علاقائی یا صوبائی زبانیں کہتے ہیں انہیں قومی زبانوں کا درجہ اس لیے دے دیا جائے کہ یہ ہیں ہی قومی زبانیں. بہت بہت شکریہ آرٹس کونسل آف پاکستان, احمد شاہ صاحب سدا جیتے رہیں, خوش رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. شمال صاحب نو کمنگا دا خبر وکړو چې دا کم مزاحمتي ادب دا خو د پیروخان بابا نه خبره مشر ډیر په تفصیل سره وکړله, خو د 9/11 نه پس چې کم جبر ماحول دی او دا خبره کیږي چې د جبر په ماحول کې مزاحمتي شاعري چې کومه ده هغه ډیره زیاته کیږي. لازمی خبره شاعر حساس وي, لیکوال حساس وي, نو هغه په دې باندې د خپلو جذباتو اظهار چې دی هغه کوي. آیا تاسو دا ګڼئ چې 9/11 نه پس داسې ادب تخلیق شوی دی, داسې شاعري مخته راغلې ده چې هغه صرف ناره نه وي, وقتي طور باندې هغه خلق هغې باندې واوا نه کي بلکې هغه پایداره وي, هغه په خلکو ته لکه د خوشحال بابا, د ساحل صاحب, اجمل خټک بابا, د دوی چې کوم شاعري ده غنی خان په هر دول کې موجوده ده او انشاءالله موجوده وي. نو آیا داسې تخلیقي کار شوی دی په 9/11 نه پس؟ شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. تفصیلي خبرې په ادب باندې, په افسانه, په ناول, په شعر و شاعرۍ, په نظم, په غزل, هغه خو زموږ خادم حسین صاحب ټول اخلاص کړي, موږ ته پکې څه پرېښودي نه دي. خو زه دوی خو د 9/11 خبره کوي, د انقلاب سور نه پس مثال په طور سره دا 40-50 کاله وشو چې کله په پښتنو باندې دا جنگ مسلط کړی شوی دی, د هغې نه پس په پښتو شعر او ادب کې که هغه موږ شعر ګورو, که هغه موږ نثر ګورو, افسانه ګورو, که ناول ګورو, که نور څه ګورو,
نو په هغې باندې د دغې جنګونو دومره اثرات دی چې زموږ چونکې شاعر یو حساس طبیعت لري او هغه څه شاعر لیکي کوم چې هغه په دې معاشره کې مخامخ کیږي هغه عکس هغه راخلي او هغه په خپله شاعرۍ کې په خپل شعر کې په خپل نثر کې هم هغې له ځای ورکوي. نو چونکې په دغه حواله باندې زموږ د شاعرۍ هغه ماحول کم چې روماني و کم کې به چې د رومان خبرې کېدې د عشق و محبت خبرې به کېدې د دغې جنګ جګړو د دغې دهشتګردۍ په وجه باندې په هغې کې هغه عنصر رالی د مزاحمت. اوس مزاحمت هم ځینې ځای کې مزاحمت شوی دی ځینې ځای کې جړا فریاد شوی دی. لکه کم ځای کې موږ جړلي دي موږ فریاد کړی دی چې دا موږ سره څه کېږي. ځینې ځای کې په شاعرۍ کې په هر یو صنف کې که موږ هغه ناول وګورو که افسانه وګورو که هر څه وګورو نو په هغې کې چې دی نو بیا دغه مزاحمت هم شوی دی. خلکو هغه خپله خبره د دغې ریاست مخې ته د دغې خلکو مخې ته ښه په زوردار اواز کې کړې ده او هغه خپل کم فکر چې دی د په ذهن کې چې څه وو هغې دې خلکو ته وړاندې کړي دي او د هغې په حساب که تاسو نه ګورئ که یو سندرغاړی یو سندره هم وایي نو خلک دا توقع نه کوي چې دی موږ ته رومان ووایي. هغوی به دغه وایي چې موږ ته داسې یو سندره دی وړاندې کړي چې هغې کې د وطن خبرې په هغې کې د خپل قام خبرې. نو دا دغې جنګونو دغې جګړو دغه په دې ملک کې چې څه وشو موږ سره په دې وطن کې چې موږ سره څه وشو دا د هغې رد عمل دی چې شاعر هغه څیزونه راواغستل او هغې دې خلکو ته د شعر په ژبه کې او بیا دغه شاعري چې دی دغه د دې وطن تاریخ جوړیږي. موږ که وګورو ډېر تاریخ موږ د پښتنو کو ګډوډ وي خو که موږ د رحمان بابا شاعري راوالو که موږ د خوشحال بابا شاعري راوالو که موږ د چا هم شاعري وګورو او په غور باندې ولولو نو موږ ته د هغه وخت د حالاتو پته په هغې کې لګي چې هغه وخت حالات څه وو. لکه که رحمان بابا دا وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او کور او پېښور درې واړه یو دي یا که قلندر مومند صاحب وایي چې په خوشحال په رنتمبور کې وشوې هغه کانې په ما لاهور کې وشوې نو دې څیزونه موږ ته پته لګي چې یاره په دې وطن کې څه شوي دي. که یو سړي تاریخ نه لوستی خو چې دا شاعري ولولي نو هغه دا پته ولګي چې یاره په دغه وخت کې په دې خطه باندې په دې منطقه باندې څه قسم لا حالاتو نو د هغې نه هغې ته مکمل چې دی نو هغه پته ولګي دې څیزونو. نو چونکې وخت هم کم دی او چې څه خبرې وي نو هغه خو هغې وکړي نو موږ ډېره مننه تشکر. ساګر صاحب تاسو مختصر طور باندې که دا خبره وکړئ د خبرې وشولې پیغام ورسېدو دوی وایي چې ستاسو لکه ما وویل وخت نه خبر هم نه شو. د کراچۍ کې چې کوم ملګري دي هغوی په دې حوالې باندې څنګه کار روان دی او ستاسو مطلب دی چې علم او ادب په متعلق چې کوم ملګري دي هغوی څه کارکردګي ده او څه کوي او څه کول پکار دي مختصر طور باندې. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. ډېر زیاته مننه کوم د اجمل خټک کشر صاحب چې هغوی د دې غونډې او د دې پروګرام جوړولو دپاره په ځان باندې شپه ورځ یو کړی و ډېر محنت یې کړی دی او ډېرې منډې ترړې کړي دي. مونږ د هغه ډېره زیاته ستاینه کوو دا نن چې مونږ تاسو سره دلته کې یو ځای ناست یو راغونډ شوي یو او بیا خادم حسین صاحب مونږ ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه کوو چې هغې په دې د خپل ستړي او مصروفه ژوند نه دومره وخت راوویستو او راغی زمونږ سره د رڼاګانو په دې ښار کې زمونږ سره د پښتو په ادب او په ژبه باندې ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او بلکې زه به ووایم چې خادم حسین صاحب دا لږ وخت کې چې دا څومره خبرې وکړې نو شاید چې دومره زده کړه به مونږ په ډېرو کتابونو لوستلو باندې نه وي کړې لکه څومره چې مونږ د دوی نه په دې لږ ساعت کې د ادب او د ژبې په حواله باندې ډېره زده کړه وکړه. تاسو د کراچۍ خبره وکړه مختصر ما خو ډېرې خبرې وکړې خو بس جی نو کراچۍ په ادب باندې خو که زه تفصیلي خبرې شروع کړم نو ډېر وخت په غواړي. کراچۍ
کې ادب هغه وخت شروع شو چې کله د کراچۍ ښار لږ ډېر په وجود کې راغلی او دلته انګریز چې و په هندوستان باندې د هغه حکومت او هغه چې د کیاماړۍ د فورټ چې کله جوړېده نو په دې کې د پښتنو مزدورانو ضرورت او دا پښتانه مزدوران چې کله راغلل د لر و بر وطن نه دلته کې راغله او هغې په دغه فورټ کې به دلته کار کاوه نو دلته به هغې په حجرو دیرو کې پاتې کېدل نو په هغه وخت کې هغه د ستار او منګي د مجلسونو سره زمونږ هغه شاعري ادب شو هغه دلته کې راورسېدو بیا داسې ورو ورو چې کله دا ښار سترېدو آبادي زیاتېده نو دغسې د پښتنو تعداد هم دلته کې سیوا کېده دلته بیا په دې ښار کې اجمل خټک صاحب حامد رمزا بابا او داسې نور ډېر شاعران چې هغې دلته باقاعده پاتې شوي دي په مختلفو شعبو کې کار کړی دی او د ادب دپاره بیا دلته کار هم کړی دی دغسې ورو ورو زمونږ په د مزاحمتي دغه یو خبره وکړه شاعرۍ دلته د سن 2000 په 2002 کې چې مزدور کم تاریخونه په کراچۍ کې دلته ډېر په زور و شور باندې او هغه مزدور تاریخونه هغې یو دلته یو ډېر انقلابي شاعر پیدا کړو صابر احمد صابر صاحب او د هغه شاعري دلته ډېره زیاته بلکې په ټوله دنیا کې مشهوره نو داسې بیا دلته د جرګو جوړولو کوششونه شروع شو د 80 نه مخکې د 80 او 80 ترمنځه دلته کې د جرګو جوړولو کوششونه شروع شو خو هغه جرګې لږ وخت به وچلېدې او بیا به هغه د منځه لاړې ځکه چې دلته خلک مقامي نه وو ښه نو وخت زموږ سره ختم دی ما غوښتل چې ډېره خبرې وکړم ډېره مننه ډېره مهرباني یو ډېر تشکر ستاسو وایي چې تاسو شل منټه پاس هم شو او برګری چې زه دې طرف ته شم دې طرف ته ولاړ وي هغه مظهر عباس صاحب زموږ راغلی د دې سیشن شروع کېدونکی دی په آخر کې ډاکټر صاحب په دې کانفرنس کې د انتها پسندۍ خبره وشوله چې انتها پسندي چې ده هغه په نصاب کې هم شامله شوې ده ټینه توپک او تینه تلوار هغه ورځ یو پوسټ مې ولیدو چې اتم جماعت کې د غازی علمدین شهید په نوم باندې یو سبجیکټ خالی ځای دی نو چې د دایمي زندگی دپاره د موجوده زندگی قربانی ورکول ښه ده او یا بد بیا پکې آپشن دي داسې ذهن تیارول نو موږ چې ګورو په افغانستان کې کومه کودتا وشوله صورتحال داسې آیا د حسرت او یاس سره به موږ یادو یا نه په دې صورتحال کې د علم ادب نثر په حواله امید او آسم شته مختصر بیخي مختصر د 2-3 سکندو کې که د پښتو ادب 9/11 ادبیاتو کې مونږ داسې کلونه نشو شمارلی لکه مونږ داسې نشو ویلی چې دا پرون نه دا کیسه شروع شوه دا خو یو ډېر روحاني او ډېر لوی نفسیاتي او ذهني او فکري عملي د هغې یو پوره پس منظري بهرحال عرض دا کومه که د 9/11 یا د طالبانایزیشن یا په دې وطن کې د جنگ اقتصاد یا دې وطن کې د دهشتګردۍ اقتصاد یا دې وطن کې ترهګري د هغې په ضد په ادبیاتو کې چې څنګه امید ښودلی شوی دی نو هغې دپاره څنګه چې ما نومونه واخیسته د ممتاز اورکزي شاعري د ریاض تسنیم شاعري د ایوب صابر شاعري د نوي چې کوم زمونږ حیات روغاني یا فیصل فاران دا ټولو شاعرانو دې ته یو ډېر زورور ډېر امجد شهزاد دې ته یو ډېر زورور رد عمل ورکړی غبرګون ورکړی دا لوسته ډېره ضروري ده دویمه دا لوسته چې کوم مارته د شپون صاحب د سعدالدین شپون دا دوه ناولې او د احمدي صاحب د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر په نوم چې کم ناول دی کمال یې کړی دی دا ټوله کیسه یې داسې سپړو دی دا ما ته ښکاري داسې چې اوس په ادب کې ادبي تاریخ په حواله د ژبې د تحقیق په حواله د کلتوري تحقیق په حواله د بشریاتو یا د بشري علومو د تحقیق په حواله د نوي کل او هغې سره د ډیجیټل ټیکنالوژي او د الکترانیک میډیا
د ډیجیټل میډیا او الکترونیک میډیا د اثراتو د وجې نه او د هغې د استعمال د وجې نه د نوي کل ځوانانو کې د ترهګرۍ خلاف، د جنگ د اقتصاد خلاف، د استعماریت خلاف، د آمیریت خلاف، د مرکزیت پسندۍ خلاف، د اشرافیت خلاف چې کومه جذبه، کوم فکر راولاړ شوی، کوم غورځنګ دی، دا غورځنګ به ډېر زر رنګ راوړي او جمهوري فضا به جوړوي، د عدم تشدد فضا به جوړوي، د ورورولۍ فضا به جوړوي، د انصاف فضا به جوړوي، د پرمختګ او د ترقۍ فضا به جوړوي. ډیره ډیره مننه مشر. وې چې وخت کا کړکېجن دی خو امید چې دی د هغې شمې بلیږي. لکه مونږ به خپل حرکت کوو لکه خوشحال بابا وایي که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکي، که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکي، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. بیا خوشحال بابا وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چاوې دا چې په دریاب کې ګوهر نشته. ډیره مننه، ډیره تشکر. دا علمی او ادب سیشن و او ټول د دغې سره متعلقین دلته کې راغلي وو. زه یو ځل بیا قاسم جان مشر دپاره دعا ګویم چې الله پاک دې د هغوی مغفرت وکړي، چې د هغوی د برکته د شعر او د ادب دا محفلونه د کالونونه د کوڅو نه هغه د عالمي پلیټفارم ته منتقل شولو. او زه ډیر په خدای ګواه دی چې دې نه مخکې ما سیشن د مختلفو ژبو ولیدلو او دوی ته د آرټس کونسل والا ته پته ده دومره بازوکه خلک پکې موجود نه وو. د هر ګوند، د هر تنظیم، د هر شعبې پروګرامو پښتو په نوم باندې د پښتون پروګرامو بلا امتیاز، بلا تخصیص، انشاءالله العزیز ما ته صابرین چغرزی زمون پښتونخوا ملي پارټۍ والا دا تجویز را کړی چې باید چې د ټولو ملګرو ایډریس او فون نمبر دا مونږ نوټ کړو چې بیا سبا کله داسې پروګرام کوو هغې نه مخکې مشاورت کوو. انشاءالله العزیز دغه سلسله بو جاری ساتو. که زمونږ ګوندونه، که زمونږ تنظیمونه، که زمونږ شعبې هغه جدا جدا دي، خو زمونږ مور او پښتنو چې کوم مورنۍ زمونږ ژبه ده هغه یوه ده، هغه پښتو ده، هغه پښتو ده. الله پاک بو شاد و آباد لره. یو ځل بیا ډیره ډیره مننه. خوشحال اوسئ. تشکر.